اوس دا د شعبان میاشته د عزیزانو د شعبان په میاشته کې دا موږ پښتانه یا د پنجاب خلک یوه شپه را روانه ده چې هغه ته شب براعت ویل کیږي. شب براعت دا معنا چې دا هغه شپه ده سړی عبادت ورپکې وکړي، الله پاک دی د ګناو څخه خلاصوي، دی د جهنم څخه خلاصوي. دا زموږ د اصطلاح ده، د الله او د رسولو د دین دا اصطلاح نه ده. دین و اسلام و ما و تا ته نصف شعبان ویلی دي. د شعبان درمیانه چې کومه شپه راځي یا ورځ راځي د دې په باره کې و ما و تا ته خبره چې د هغه کړې ده. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو ما درته وویلې چې دین و اسلام و هغه ته ویل کېږي چې په کوم کې الله او رسول و ما و تا ته خبره چې د هغه ښوولې ده. اوس الله او رسول چې موږ ته خبره ښوولې ده هغه یوازې د نصف شعبان نه ده، د شب براعت نه ده. په هغه کې لویه خبره دا د حضرت اسامه فرمایي، صحیح حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شعبان د میاشتې روزې ډېرې نیولې. بیا وایي ما پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله څه وجه ده چې په نورو میاشتو کې دومره روزې ته نه نسې، نفلي روزې لکه دغه د شعبان په میاشته کې چې نسې؟ وایي پیغمبر علیه السلام ما ته ویلې ذاک شهر یغفل الناس عنه، دا میاشت چې کومه ده اکثر خلک په دې کې ډېر غافله یي. زه دا غواړم چې په دغه میاشته کې زه غفلت ونه کمه، زه روزې ډېرې ونسمه، او بیا دغه روزې چې دي هغه زما د الله په دربار کې قبول شي. او دا خبره ورسره ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په دغه شپه راواخله یا په دغه میاشته کې راواخله، زما عمل چې دی بلکې د تمام عالم انسانیت مسلمانانو عمل چې دی هغه د الله دربار لره ځي. نو زه دا غواړم چې زما عمل په داسې حال کې د الله دربار لره ولاړ سي چې هلته زه زما روزه او د روزې په حال کې زما عملنامه چې دا هغه د الله په دربار کې کښېښول شي. اوس په دې کې خبره دا د عزیزانو موږ د ځان څه په دین کې ډېرې خبرې چې دي هغه راوستلې دي. دا دین داسې صاف سوترا دی لکه د الله رب العزت وحدانیت راواخله، دا دین هم دغسې صفا دی لکه د پیغمبر علیه السلام رسالت راواخله، دا دین هم دغسې صفا دی. اوس که د الله رب العزت د وحدانیت په حواله زه د ځانه یوه خبره جوړه کړم، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رسالت په حواله زه د ځانه خبره جوړه کړم، نو هغه که ښه خبره وه ممکنه ده چې الله یې قبوله کړي. که نه عام طور زموږ دوی خبرې و دین ته په داسې حال کې وراچوو چې دین الله موږ لره کامل دین راستولی دی. اسانه مثال در کوم، ما سر نشته کوله، په ناشته کې دغه تناره ډوډۍ مې نیمه ډوډۍ چې د هغه راغوښتې وه هغه یې راغوړه کړې وه، په لاسي غوړۍ ما خوړله. نو په دې کې بیا یوه معمولي قدر شګه راله، چې راله هغه ما مطلب هغه د غاښو مابین لره چې راسي د دا ټوله مطلب هغه خوراک نظام چې دی هغه یوه خوا او بله خوا ته سولو. بیا ما چې کله ګوله کوله هغه کوچنۍ شګه وه خاشه وه یا ډبره وه هغه مې راویستله، بیا ما ډېر کرار دا خپله نواله چې کومه بلل کېږي، ګوله چې کومه بلل کېږي بیا ادبي د ډېر معاف هغه ما کرار په خوله کې مطلب اړوله را اړوله. اوس زه په دا پوه شولم، زما دماغ له خبره راله مال یاره په خدای قسم دا په دین و اسلام کې چې سړی د ځانه خبره ورواچي. د دې داسې مثال دی لکه په شوروا کې، په وچه ډوډۍ کې، د هغه رقم د کور په ډوډۍ کې یوه شګه راسي، موږ څومره ډسټربس وو، زموږ ټوله نظام چې دی هغه یوه خوا او بله خوا ته شي. دغسې دا دین چې دی هغه تر دې خبرو ډېر پاک دی، ډېر محترم دی. موږ د ځانه خبرې ورته واچولې، بیا هغه خبرې زما او ستا دپاره د مشکلات سبب وګرځېدلې. دا دین راته ګران سو، دا دین راته مشکوکه سو، او دا دین چې دی هغه زما او ستا دپاره نعوذ بالله داسې سلو چې بې قیمته سلو، یو بې وزنه سلو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوازې دا نه چې پر 15 د شعبان به پیغمبر علیه السلام روزه نیوله، دا خبره نه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دا ټول میاشت روزه نیوله. بیبي عایشه صدیقیه فرمایي چې موږ به پیغمبر علیه السلام ته کتل د روزې د میاشتې څخه علاوه په هېڅ یوه میاشته کې پیغمبر علیه السلام دومره روزې نه نیولې. داسې به پیښه شوله چې مطلب پیغمبر علیه السلام به ټوله میاشت روزې ونیولې، داسې به پیښه شوله چې اکثره میاشت پرې روزې ونیولې، داسې به پیښه شوله چې به پیغمبر علیه السلام ګر سره روزې نه نیولې، چې یو واره بیا روزې شروع کړي زموږ دا خیال شو چې بیا ګر سره پرې نږدې، بیا چې بیا کله روزه خوړنګه شروع کړي زموږ به دا خیال چې ګر سره پیغمبر علیه السلام په شعبان کې روزې ونه نیسي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ما او تا ته دا خبره راوښوله چې په دغه میاشت کې تاسو روزې ډېرې نیسئ.
بل هیڅ شی ضروري نه دی راغلی، لازمي نه دی راغلی. خالص په دا میاشته کې روزې ډېرې نیول، یوازې د 15 روزه نه، یوازې دا نه، یا ټوله میاشت پیغمبر علیه السلام 10 ورځې هم روزې نیولې دي، 15 هم نیولې دي، 20 هم نیولې دي. موږ ته راولاړ شو دغه یوه روزه چې دغه د 15 چې کوم بلل کېږي و دا ته وجوړېدلو. بس د دې څه علاوه زه نه مخکې روزې نسمه نه بعد کې نسمه. دا مې واورېدل چې دا ډېره مبارکه شپه ده، نو لهذا په دې کې به زه دا یوه روزه نسم. یا پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې داسې نه دي کړي چې یوازې د دا 15 روزه یې نیولې ده، نور یې نه دي نیولې، دا یې نه دي کړي. که نیولې دي نو یې ټول میاشت نیولې دي، هغه نو که 3 دي، که 4 دي، که 5 دي، که 10 دي، که 20 دي، کنې هسې دغه د 15 چې کومه روزه ده نو که 15 بلل کېږي، 15 د شعبان. د پیغمبر علیه السلام سر کال دا عادت مبارک ولو، 14 14 15 هغه ایام 20 چې کوم بلل کېږي، پیغمبر علیه السلام دا روزې نیولې. دا د پیغمبر علیه السلام عادت مبارک وو. نو اوس که زه راولاړ سم دغه یوه روزه ونسم، نو د پیغمبر علیه السلام هغه سنت چې هغه به 14 14 هغه له موتا څخه پاتې سو. یا زه راولاړ سم دغه یوه روزه ونسم، پیغمبر علیه السلام به دا روزې دومره زیاتې په دا میاشت کې نیولې چې هغه روزې ته بیا ورسولې. نو لهذا ما او تا به هم کوشش دا کوو چې موږ په دا میاشت کې ډېرې روزې ونسو، که 10 نیولی سو، که 20 نیولی سو، که 15 نیولی سو، که 8 نیولی سو. خو دا خاص یوه روزه ته جوړېدل چې به زه به دا یوه روزه نسمه، بله به نه نسم، دا په کار نه ده. که بیا بیخي یو سړی هېڅ یو نیک عمل نه کوي په دا ورځ، و یاره اورېدلې مې دي د بزرګانو د اولیاو د علماو څخه چې دغه شپه چې دغه ډېره مبارکه شپه ده، د شپې عبادت وکړي او دغه ورځ ډېره مبارکه ورځ ده، په هغه ورځ روزه ونیسي. ښه خبره ده، بده خبره نه ده. خو دا شی ضروري ګڼل چې خامخا ثواب چې دی هغه پر 15 د شعبان دی، دغه خبره چې د هغه بیا خطرناکه ده. په دغه خبره کې زما او ستا دپاره سوچ کول چې دی هغه په کار دی. نو بیبي عایشه صدیقیه فرمایي پیغمبر علیه السلام به په دغه ورځ، مطلب په دغه میاشت کې ورځ نه، په دا میاشت کې روزې ډېرې نیولې. الله دې موږ ته را نصیب کړي. اوس که ټول تقریبا نیمۍ میاشت تېره سوې ده، نیمۍ پاته ده، په دا نیمۍ کې دې الله را نصیب کړي، دا نیمۍ دې الله پاک را نصیب کړي. خو زما او ستا فکر و دیان چې دی هغه بل طرف ته دی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ذاک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. دا هغه میاشت ده چې د روزې د میاشتې د رجب د میاشتې په مابینځ کې ده، په دغه کې خلک ډېر غافله یي، د غفلت سره مخامخ د دې میاشتې عبادتونه ځینې پاته یي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین. دا هغه میاشت ده چې د انسان عمل چې دی هغه د الله په دربار کې پیښیږي. واحب ان يرفع عملي وانا صائم. ما تم دا خوند راکوي چې زه هم روزې ونسم، عبادتونه وکړم، په داسې حال کې زما عمل چې دی هغه د الله په دربار کې پیښ شي چې زما روزه ده او د روزې په حال کې زه دا کار یعنې دا عمل چې دی هغه وکړم.